الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. گرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. نن یو ځل بیا حی علی الفلاح پروگرام تاسو ته په مخاطب یم. د معمول مطابق مختلف قسمه علماء کرامو سره په مختلف موضوعاتو باندې د حی علی الفلاح پروگرام بروز منگل نشر کیږي. الله تعالی وکړي چې د معاشرې لپاره د خیر او د باعث خوشحالی ذریعہ وګرځولی کی. کتونکو نن یو ځل بیا د یو عالم دین سره انشاءالله خبرې اترې به کیږي. د نن ورځې چې کومه موضوع هغه اتباع د نبی علیه السلام، یعنی د نبی علیه السلام اتباع کول او بیا په دغه اتباع باندې انسان ته څومره فواید ملاویږي، څومره ثمرات ورته ملاویږي، څومره خیر ورته ملاویږي. نو په دې باندې به انشاءالله د مولانا صاحب محترم سره چند خبرې کوو او انشاءالله د پروګرام به مخ په وړاندې باندې بوزو او خبرې اترې به کیږي او همه گفتگو به تاسو په وړاندې باندې زیر نظر ګرځېږي. کتونکو د نبی علیه السلام اتباع دا په موږ او تاسو باندې د لوازمو نه چې زه او ته به د نبی علیه السلام اتباع کوو او بیا په دغه اتباع باندې ټولو نه لویه فایده او لویه ثمره دا چې په دغه د نبی علیه السلام په اتباع باندې الله تبارک وتعالی راضي کیږي. او چې کله انسان نه الله تبارک وتعالی راضي شي او خوشحاله شي نو دغه انسان بیا ځای جنتونه دی او الله به جنت ته داخلوي او د جهنم نه به ورته نجات ملاویږي. صحابو ته چې دا مقام حاصل شوی دا صرف او صرف دې باندې چې د نبی علیه السلام تابعدار و، د نبی علیه السلام په هر قول او هر امر کې به د نبی علیه السلام تابعداري کوله. دغه وجه نه دغه موضوع مونږ انتخاب وکړلو چې دا ډېره اهمه موضوع چې نن معاشرې ته دا یو پیغام وګرځېږي، نن د معاشرې لپاره دا یو اصلاح سبب وګرځېږي چې ګوره د نبی علیه السلام په طریقو باندې د نبی علیه السلام د سنتو مطابق زندگی تیرېدل دا په ما او تا باندې چې کوم دی دا ډېره ضروري ده او د لوازمو نه چې زه ته د نبی علیه السلام په طریقو او د نبی علیه السلام اتباع وکړو. لکه څرنګه قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی فرمایي چې تاسو زما تابعداري وکړو او تاسو د زما رسول د نبی پاک علیه السلام تابعداري وکړو، ځکه چې زما تابعداري کې دا د نبی علیه السلام تابعداري و. یعنی مطلب دا چې د نبی علیه السلام تابعداري کړل دا په حقیقت کې دا د الله تابعداري او دا رنګ د صحابو تابعداري کول دا په حقیقت کې د نبی علیه السلام تابعداري کول دي. د علماو تابعداري کول دا په حقیقت کې د نبی علیه السلام تابعداري کول دي. انشاءالله پروګرام به مخ په وړاندې باندې درومي او مطلب دا چې مختصر پروګرام به وي او د نبی علیه السلام اتباع مطابق د فوایدو مطابق په خبرې اترې کیږي. نن پروګرام کې موږ سره زموږ مدرسې یو ښایسته مدرس او عالم دین جناب مولانا اجر الله صاحب تشریف فرمایي. دوی نه به اهمې خبرې واورو. لومبنی مولانا صاحب په دې پروګرام کې درته هرکلی یو. جزاکم الله. مولانا صاحب څنګه یو حالات ښه دي؟ په خیر سره یو کور کلي کې هم خیر دی، درس تدریس هم ښه روان دی. جی مولانا صاحب محترم، نن چې کومه موضوع مونږه وضع کړې او مطلب دغو خلکو ته مونږ وښودله هغه اتباع د نبی علیه السلام فواید او ثمرات، نو په دې باندې به انشاءالله سره خبرې کوو او دغې کتونکو ته به د قرآن او د حدیث نه او دارنګې د علماو نه بهترینې خبرې کوو. مولانا صاحب محترم، اول خو دا موضوع مونږ تعیین کړی دی، نو اول خو دغه موضوع چې لږ وضاحت وشي چې اتباع د رسول الله علیه السلام څه شي ته ویل کیږي او په کومو کارونو کې د نبی علیه السلام اتباع پکار دی. یعنی اتباع د رسول علیه السلام مبارک چند داسې مختصر وضاحت چې کوم دی دغه کتونکو ته وکړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تعالی فی کلامه المجید ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. صدق الله المولانا العظیم. وقال رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فله اجر 100 شهید او کما قال علیہ السلام. سبحان الله، ماشاءالله. د ټولو نه مخکې خو زه د جناب علامه
محمد آصف جنیدی صاحب. ډیر شکرګزار یم چې په داسې دور فتن کې او بیا په داسې لنډ او تنګ وخت کې موږ له ټیم راکړو، موقع یې راکړه. شکریه، جزاک الله. رب العالمین دې مولوي صاحب د ستاسو دغه سعی فی الاسلام په ډیر څه باندې قبول او منظور کړي. آمین آمین. تاسو سره مهرباني، جزاک الله. د هغې نه بعد مولوي صاحب مبارکه د کومه نن چې موضوع ټاکلی شوی او خوښه کړی شوی او منتخبه ده جی هغه د حضور نبی کریم علیه السلام مبارک د سنتو فوایدو په بیان کې ده جی چې آیا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې کوم عمل کړی دی، کوم فعل کړی دی، کوم قول بیان کړی دی امت خپل امت ته، جی نو د هغې قول او فعل او په عمل کې هغې باندې موږ تاسو عمل وکړو، د هغې څه فواید دي، دنیوي، اخروي او طبي ډاکټري فواید. جی سبحان الله. خو د ټولو نه مخکې مولوي صاحب مبارکه تاسو چې کوم سوال وکړو چې د سنتو اتباع او د هغې وضاحت لږ شان دی وکړو. جی نو ټولو نه اول سنت ویل کېږي لیارې ته په لغت کې، هغه که بده لیاري او که ښه لیاري، خو لغتاً د سنت معنا لاره. جی په اصطلاح د شریعت کې سنت ویل کېږي قول، فعل او عمل د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک ته. جی او بیا د سنت اتباع د نبی علیہ السلام مبارک د سنت اتباع څه مطلب شو؟ جی نو اتباع ویل کېږي د چا پسې وروسته تګ کول، د چا خبره منل، د چا عمل قبلول. جی او د نبی علیہ السلام مبارک د سنتو اتباع مطلب دا شو چې موږ تاسو د نبی علیہ السلام مبارک عمل، قول او فعل جی دا په ځان کې عملي کړو، د نبی علیہ السلام اقوال هغې باندې عمل وکړو، جی هغه په خپل ځان او په خپله معاشره کې معمول کو او رای ولو. جی لکه مولانا سے محترم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فعل ته چې کوم کار نبی علیہ السلام کړی دی او کوم اقوال دي او په دې باندې څوک عمل وکړي دا په ځان کې عملي کړي، بس دا اصل کې د نبی علیہ السلام د سنتو اتباع شو. بالکل دا نبی علیہ السلام مبارک د سنتو اتباع شو. جی او بیا مولوي صاحب مبارکه د سنتو د اتباع په باره کې حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک یو حدیث مبارک نقل کړی دی. جی نبی علیہ السلام مبارک حدیث مبارک کې فرمایي، د دغه حدیث مبارک راوي حضرت انس رضی الله تعالی عنه مبارک دی. جی مشکات شریف مبارک کې مشته دی. جی او ورسره امام بیهقي په خپل کتاب بیهقي شریف کې هم د حدیث مبارک را نقل کړی دی. جی حضرت انس رضی الله تعالی عنه مبارک فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل جی چې من احب سنتي فقد احبني، جی چا چې ما سنت سره محبت وکړو جی د په تحقیق سره زما سره محبت وکړو. او بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې ومن احبني کان معي فی الجنة، جی چا چې ما سره محبت وکړو دا به ما سره په جنت کې ملګری. سبحان الله، ماشاءالله. نو د حضور نبی کریم علیہ السلام مبارک ملګرتیا او بیا په جنت کې او د نبی علیہ السلام ملګرتیا، نو دا یو لویه خوش خبره د خوشبختۍ خبره او یو لویه عظیمه درجه ده، یو لوی سعادت دی دغه انسان دپاره، لوی سعادت دی. بالکل. او بل حدیث مبارک کې مشکات شریف کې هم شته دی او متفق حدیث دی د بخاري او د مسلم. جی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي جی چې من تمسک بسنتي عند فساد امتی فله اجر 100 شهید. جی نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې چا ما په سنتو باندې عمل وکړو، جی په هغه وخت کې چې کله ما په امت کې فساد خور شوی، لکه اوس دور دی جی چې حقیقت دی چې فساد خور شوی دی، جی دور فتن دی، آخر زمان دی. جی نبی علیہ السلام فرمایي فله اجر 100 شهید. جی چان چې په داسې دور فتن کې، په دور فسادي کې ما سنت را ژوندي کړل، ما په سنتو باندې عمل وکړو، د دپاره د 100 شهیدانو قدر اجر دی. سبحان الله، ماشاءالله. مولانا سے محترم په دغه اوس چې کومې خبرې روانې په دې کې مختصر انقطاع تاسو راولم او ډېر بهترین کتونکو مولانا سے محترم ډېر بهترین حدیث مبارک وړاندې کړلو. دا حدیث مبارک حقیقتاً چې په نن سبا دور کې ډېر اهم کردار ادا کوي. لکه څنګه مولانا سے مبارک وفرمایل چې نبی علیہ السلام فرمایي چې چا د فساد په وخت کې، د فساد او د فتنې په وخت کې
په سنتو باندې عمل وکړو د 100 شهیدانو ثواب ملاویږي. او حقیقتا مولانا صاحب محترم دا نن سبا دور دا فسادي دور دی او د فتنو دور دی، او چې څوک په یو سنتو د نبی علیه السلام باندې عمل وکړو نو د 100 شهیدانو ثواب ورته ملاویږي. سبحان الله. داسې بالکل. جی مولانا صاحب محترم، بیا مولوي صاحب مبارکه د سنتو خو ډېر زیات فواید دي، ډېر لوی خیر پکې پروت دی. جی خو حضور نبی کریم علیه السلام مبارک چې کوم په حدیث مبارک کې بیان کړی دی چې دا هم امام بیهقي په خپل کتاب بیهقي کې روایت کړی، ورسره مشکات شریف کې شته دی په فصل ثانی کې 15 نمبر حدیث مبارک دی په باب الاعتصام بالکتاب و سنه کې د حدیث مبارک حضور علیه السلام مبارک بیان کړی. فرمایي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من حفظ سنتي اکرمه الله تعالی باربع خصال. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې چا د ما سنتو تعظیم وکړو، د ما سنتو حفاظت وکړو، رب العالمین به د اکرام او تعظیم په 4 خصلتونو سره وکړي. یعنی رب العالمین به له 4 خصلتونه ورکړي، 4 صفتونه به ول ورکړي، 4 اوصاف حمیده په پدک کې پیدا کړي. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې اولنی نمبر المحبت فی قلوب البرره. رب العالمین به د نیکانو خلقو په زړونو کې د دغه انسان چې چا د سنتو حفاظت وکړو، رب العالمین به د نیکانو خلقو په زړونو کې د محبت واچي، یعنی نیکان خلق ورسره محبت شوري کی، علما به ورسره مینا محبت شوري کی چې دا ډېر نیک سړی دی، بالکل پار چا بخه لګي. دویم نمبر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې والهیبة فی قلوب الفجره. رب العالمین به د ګناهګارانو په زړونو کې د رعب او دبدبه واچوي. یعنی ګناهګار سړی، فاسق سړی چې کله دغه محافظ د سنت نبوي صلی الله علیه وسلم ته ګوري نو د دوی په زړونو کې به یو رعب او دبدبه او یو یره او وحشت پته او خوف پته دوی حاصلوي او اختیاروي به. یعنی ګناهګار خلک به ترېنه هسې ډارېږي به ته. بالکل. سبحان الله. دریم نمبر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې والسعة فی الرزق. رب العالمین به دغه محافظ د سنت نبوي علیه السلام له په رزق کې فراخي ورکړي، رزق به ولا فراخه کړي. او څلورم نمبر نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې والثقة فی الدین. رب العالمین به دغه محافظ د نبوي سنت صلی الله علیه وسلم لره چې د سنتو اتباع کړي، د سنتو حفاظت کړي، رب العالمین به په دین کې پختګي او مضبوطوالی ور نصیب کړي. رب العالمین به قائم او دائم په دغه دین کې وساتي. جی سبحان الله. یعنی مطلب دا مولانا سے محترم چې څوک د نبی علیہ السلام د سنتو اتباع وکړي او د سنتو په طریقو باندې هر یو فعل او قول د دوی نو الله تعالی به دا سړی په دین کې مستحکم وګرځوي، یعنی کلک او مضبوط قوي به وګرځوي. بېشکه. سبحان الله. جی مولانا سے محترم، مولانا سے محترم انشاءالله چې پروګرام هم روان دی او نن سبا خو اکثر داسې دور دی چې دا خلک ډېر زیات مصروف وخت کې ژوند تېروي، نو کوشش پم دا وي چې مختصر خبرې وکړو، مختصر پروګرام چې کوم دی خپل منځ کې مطلب هغه سر ته ورسوو. مولانا سے محترم اکثر چې کوم دی لکه نبی علیه صلات وسلام یو انسان د نبی علیه السلام د سنتو تابعداري وکړله نو په دنیا کې او مطلب دا چې په آخرت کې داسې څه فواید به دغه انسان ته ملاویږي. بېشکه بالکل. مولوي صاحب مبارکه تاسو خو ډېر بهترین سوال وکړو. نبی علیہ السلام مبارک صلی الله علیه وسلم د سنتو تابعداري کړل په دنیا کې ډېر فواید لري او په آخرت کې ډېر لري. او دنیا او د آخرت فواید خو پرې چې کوم ډاکټري، کوم طبي، کوم ساینسي فواید په دغه سنت نبوي کې موجود دي نو هغه ډېرو قاصر العقل هغه نه پیژني او کامل العقل والا هغه پیژني او ډېر بهترین فواید او ډېر حکم دي پکې، ډېر حکمتونه دي پکې چې هغه علما کرامو بیان کړي دي. خو زه به ډېر فواید دي خو ویل کېږي چې مشت نمونه خروار د هغې په طریقه باندې به زه یو څو تاسو مخې ته کیم بیان وکړم. خو د هغې نه مخکې به د نبي علیه السلام مبارک حدیث بیانوم چې خلکو ته پته لګي چېرې دا چې کومه ډاکټري، کومه طبي، کومه ساینسي فایده ده پکې چې دا د کوم حدیث مبارک نه راوتلی ده او څه فایده یې ده. نو ټول ناول مولوي صاحب مبارکه حضور نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي چې څوک دا غواړي چې د ما په خوراک کې، د ما په رزق کې د فراخي
نو د خوراک نه مخکې دم اودس کی او د خوراک نه بعد دم اودس کی. جی سبحان الله. بیا علما کرام فرمایي چې د خوراک نه مخکې اودس څه مطلب دی، وروسته اودس څه مطلب دی. جی نو بیا فرمایي چې د خوراک نه مخکې اودس وروسته اودس دا مطلب دی چې د خوراک نه مخکې هم لاسونه وینځه او وروسته یې وینځه. جی یعنی اودس لغوي دی، د لاسونه وینځل لغوي اودس بالکل. نو د خوراک نه مخکې لاسونه وینځلو کې څومره فواید دي. جی نو حضور نبی کریم علیه السلام مبارک چې د حدیث بیان کړی نو ټول نه لویه فایده یې دا و جی چې موږ تاسو ګرځو را ګرځو په دغه عالمي دنیا کې، په دغه معاشره کې، جی پته نه لګي چې ما ورته لاسونه به څه شي پرې لګېدلي، ګندګۍ پورې به لګېدلي، ځکه انسان خو عاجز دی، هر شي له لاس وړي. جی نو چې لاسونه وینځو هغه ګندګي هغه جراثیم ختم شي. جی او چې لاسونه ونه وینځو نو هغه ګندګي هغه چې کوم جراثیم دي، هغه بیکټیریا دو، جی هغه جرم دي، هغه ټول د موږ تاسو ګوتو پرې ونښلي. جی هغه چې کله موږ تاسو بیا خوراک کو جی هغه په خوراک کې مایله شي، خوراک سره ونښلي. جی هغه چې کله بیا خورو نو معدې ته کوشي او یو لوی د امراضو چې کوم شکار شو موږ تاسو هغه بیماران شو بیا. جی او بل مولوي صاحب مبارک د نبی رسول مبارک دویم حدیث مبارک دا دی چې کله تاسو روټۍ وخورو نو د روټۍ نه بعد هم تاسو لاسونه خامخا وینځو. جی نو دغه څه فایده دا و چې نبی رسول فرمایي چې چام ای امتیانو که چام لاسونه د روټۍ نه بعد ونه وینځل جی نو زه تاسو ذمہوار نه یم چې حشرات الارض نه د ځمکې چې کوم حشرات دي چام تاسو ته تکلیف ایر کړو، زم ذمہوار نه یم. نو دغه وجه نه نبی رسول فرمایي چې د روټۍ نه بعد هم تاسو لاسونه خامخا وینځو. بل چې روټۍ نه بعد لاسونه ما ورته ونه وینځو نو د لاسونو پرې غړوالی نه ختوي، هغه خوږوالی نه ختوي. نو ډېر داسې شی نشته دی چې د غړوالي او خوږوالي پسې ګرځېږي نو هغه بیا ما ورته له ضرر راکالی شي. نبي رسول مبارک د هغې ضرر د بچېدلو نه امت ته تعلیم ورکړو چې تاسو روټۍ نه بعد هم تاسو لاسونه خامخا وینځو. بل مولوي صاحب مبارکه حضور نبی کریم علیه السلام مبارک حدیث مبارک فرمایي چې تاسو په ښي لاس باندې خوراک کو. اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینه. کله چې تاسو نه یو کس خوراک کې پکار دی چې په ښي لاس باندې وخوري. دونکو مولانا صاحب محترم ډېرې ښایسته خبرې د ستاسو په وړاندې ذکر کړلې او حقیقت دا دی چې په دنیا کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام اتباع او د نبی علیه السلام په سنتو باندې عمل دا په نن سبا دور کې دا ډېر لازمي دی او ضروري دی او ما ورته پکار دی چې زه ته د نبی اسلام په طریقو باندې روان شو. لکه څرنګې کتونکو زه ته خو به اسیم څه خو دا د ما ته پر ضرورت دی، خو کچرې د نبی اسلام په طریقې باندې مو څخلي د سنتو مطابق مو څخلو نو الله به موږ ته ثواب راکوي. همدغه رنګې روټۍ زه ته اسیم خورو دا ما ته ضرورت دی، ما ته ضرورت پېښ کېږي. خو که د نبی علیه السلام په طریقه باندې د سنتو مطابق مو خوړله نو په دې باندې الله تعالی موږ ته ثواب هم حاصلوي، اجر هم راکوي او مطلب دغه انسان چې کوم دی کامیاب هم ګرځېږي. کتونکو دا د نن ورځې پروګرام او دا جناب مولانا اجر الله صاحب محترم چې نن یې ډېر موږ سره ښایسته پروګرام وکړلو او مطلب ستاسو ته بهترین نبی علیه الصلاۃ والسلام احادیث مولانا اجر الله صاحب مولانا صاحب محترم په آخر کې د ستاسو بیان ډېر مشکور او ډېره شکریه ادا کوو. الله مو راته تل ژوندي لره. د بل پروګرام په دې درنه غواړم اجازت په لوی الله باندې سپارم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.